او حدیث کی راضی چا چې څنګه ځان اوجو. ये कुरान का दर्स हो रहा है, कुरान का लफ्जी तर्जुमा है। लाइक करो, शेयर करो। पजाने तिल वाड़ोल जाने ओसो वीडियो आखिर तक सुनो और देखो, बहुत इबरत वाला वीडियो है। या और दौदांगल या जारो खोड़ल या ځان سره بم وتړاو خودکش حمله وکړه. مخه ته په منځ کې داسې لفظي ترجمه، داسې مسایل دي چې تاسو به په ژوند کې اورېدلي دي. ویډیو اخره پورې ګورئ. څنګه چې ځان ووجه دغسې به تر قیامت او قیامت نه وروستو همیشه دغه به پار کې اخته دا به ځان سره کوي، دا به یې سزا وي. ولا تقتلوا انفسکم موجنه ځان خپل. دینه معلومه شوه چې ځان وجل خودکشي کول دا حرام دي. د دې ځای نه د قرآن ترجمه شروع شوه. الله غواړي چې تاسو ته خپل احکام بیان کړي. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، او تاسو برابر کی د هغه انبیاء اولیاء او صلحاء په لارې چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي. ويتوب علیکم، او تاسو داسې عمل شروع کړئ چې پاغي تاسو توبه قبول شي. والله يريد ان يتوب عليكم، الله پتاسو مهربانتیا غواړي. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، او هغه خلق د دنیا چې د الله نه ما سوا خپل منسوبي تاسو ته وړاندې کوي، مخې ته کوي، شهوات او خواهشات پسې روان دي او رسمونو رواجونو پسې روان دي. د هغې ارادي څه دي؟ ان تمیلوا میلا عظیما، چې تاسو کاږه واږه کی او تاسو په لوی ګمراهۍ کې اخته کی. یرید الله ان یخفف عنکم، الله غواړي چې په تاسو اسانتیاو کی، بوج د نه لرې کی. آسان حکمونه راوستي دي، را لېږلي دي چې تاسو باندې اسانتیاو کی. وخلق الانسان ضعیفا، ځکه چې انسان کمزوري پیدا شوی دی. نو کمزوري انسان لا هغه حکمونه الله ورکړي دي چې هغه ورته اسانتیا پکشتا، ګرانتیا پکې نشته. بل حکم ذکر کوي یو لسم. اول داوی یتیم مال مخرا، خزله داغي برخه داغي مہر ورکا، او که یو وارث دی څومره برخه جوړیږي هغه ولا ورکا، داغي مال مخرا. اوس یو لسم حکم ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا مخری اموالکم مال د یو بل، بینکم پمینس خپل، بالباطل پغلطو طریقو، بالباطل پنارواو طریقو. رشوت ماخلا، سود ماخلا، خیانت مکوا، جواری مکوا، نور حرام کارونه مکوا. لا تأکلوا مخری اموالکم مال د یو بل، بینکم پمینس خپل کی، بالباطل پنارواو سرا، الا مگر ان تکونا چشی تجارتا سوداگری، عن تراض منکم پرزامندیا ستاسو د یو بل، الا مگر ان تکونا دا چشی تجارتا تجارت کاروبار سوداگری، عن تراض منکم پرزامندیا ستاسو. اغستون کے عمر راضی دے، خرسون کے عمر راضی دے، نو دی ته وی کاروبار تجارت. ولا تقتلوا انفسکم، موجنه ځان خپل. دینه معلومه شوه چې ځان وجل خودکشي کول دا حرام دي. او حدیث کی راضی چا چې څنګه ځان اوجو، په ځان تیل واړول ځان اوسوځاو، یا اور دودانګل یا زارو خوړل یا ځان سره بم وتړاو، خودکش حمله وکړه. څنګه چې ځان اوجه دغسې به تر قیامت او قیامت نه وروستو همیشه دغه به پار کې اخته دا به ځان سره کوي، دا به یې سزا وي. ولا تقتلوا انفسکم، موجنه ځان خپل یا موجنه یو بل. حرام کاری او حرام خوړل دا داسې دي لکه ځان وجل، انجام یې دغه دی.
ان الله کان بكم رحیما یقینا الله پتا سو رحم کونکې دے نزان سره هم رحم وکا ولی باطل او فاسد او غلط طریقو سره مالونه خوري ومن يفعل ذلك چاچوک دغه کار عدوانا پدشمنی د الله وظلما او پزیاتی عدوانا پزیاتی سرا وظلما پکمی سرا فسوف نسلیه نارا زردا چې دند بیکو اورتا وکان ذلك علی الله یسیرا او دې دا کار په الله ډیر آسان یو سړی دا خیال نه کوي چې زه مسلمان یم زه به څنګه جهنم ته ځم الله وی استا بوتله ما ته ډیر آسان دي باطل طریقو سره غلط طریقو سره حرام کاری او حرام خوری کوي نو دا به انجامي ومن يفعل ذلك چاچوک دغه کار عدوانا فزیاتی سرا وظلمن پکمی سرا افراط او تفرید وک یا عدوانا بدشمنی د الله کی دا کار وک وظلمن ظلم زیاتی وک فسوف نسلیه نار زردا چیدند بیکور د جهنم تا او دا کار الله تړي آسان دی ان تجتنبو کبائر کتان کتا سوزان پډړک د لوی لوی ګناهونو نا ان تجتنبو کزان بچک کبائر د لوی ګناهونو نا ما هغه تنهونا چې من کړی شوی انه دا غینا نکفر عنکم نلری بکم سپک بکم تاسو نا سیئاتکم مصیبتون استاسو تکلیفون استاسو وندخلکم دند بکم تاسو مدخلا کریما زی عزت من یعنی جنت تا کتا سوزان د لوی لوی کبائرونه بچ کو نو واړه ګناهونه ما سي معاف کړ کبائر الاشراق بالله لوی ګناهونو کې لوی ګناه سره الله سره شرک کول او کفر کول کتا سوزان د کفر او د شرک نه وساته نور ګناهونه الله یې زبا سي معاف کړ دا غي باخانه شتا خو د شرک او د کفر نشته بل حکم دولسم ولا تتمنوا قسم مکوي اراده مکوي تمنا مکوي ما د هغه فضل الله چې فضل کړی دی الله زیاتی کړی دی الله به هغه سره بعضکم بعضی تاسو لرا علی بعضین په بعضو باندې د چا چې څومره برخه الله مقرر کړی دا د سړی او د زنانا نو هغه کې کمې زیاتې مکوي کدا الګ ډبل حصہ دا او د جنې نیمه حصہ دا نو الګ تدانه وي چې دا نیمه ولې ورکم دام زو اخلم ولا تتمنوا حسد مکوي یو حسد دی یو غیبت ده حسد دی ته ویل کیږي یو سړی الله ولا مال ورکړي دی یای ولا عزت ورکړي دی یای ولا علم ورکړي دی او ته وای چې دا مال دنه ختم شوي دا عزت د ختم شوي دا علم د رکشي دی ته وی حسد دا مال ما څخه راشي دا عزت زماو شي دا علم ما څخه راشي ددن لری شي دی ته وی حسد دا حرام نه گناه کبیره ده یو دا غیبتا غیبتا دی ته ویل کیږي چې دوی پلانی له الله سمره علم ورکړي دی معلوم الله دا علم راکړي د سره دی وی خو مال دی الله راکړي دل الله عزت ورکړي دی مال ورکړي دی د سره دی وی مال دی الله راکړي دی ته وی غیبتا دا جایز ده دلته الله د حسد نه منع کوي ولا تتمنوا قسم مکوي حسد مکوي اراده مکوي ما د هغه فضل الله به بعضکم على بعض چالک الله غورواله ورکړي دي بعضو لرا بعضو باندې مال کې عزت کې شهرت کې علم کې تقوا کې طهارت کې بل یو شي کې الله تعالی غورواله ورکړي دي نو دا خود الله تقسیم دی الله ورکړي دي نو ته د الله په تقسیم ولې خپکیږي ولې حسد کوي للرجال نصیب د پاره د نارینه او برخه د حصہ د مما د هغه اکتسبو چې دی حاصل کړه په قانون د قران وللنساء زنانو لرا نصیب برخه د مما د هغه مال اکتسبنا چې دی حاصل کړه په قانون د قران الله چې رچا کوم برخه مقرر کړی دا هغه ترسي نو تو ولی د یتیم شی اخلي ولی د خوري ساخلي ولی د بل سړي برخه اخلي
واسألوا الله غواړه د الله نه، سوال کوا د الله نه، من فضله د فضل د مهربانتیا د غنا. یتیم شی مخرا د الله نه غواړه، د بل سړي حق مخرا د الله نه غواړه. ان الله کان بكل شیء علیما. یا لسم حکم ولکل جعلنا موالیا، هر یو سړی لرا، هر یو انسان لرا، ولکل رجل ولکل انسان جعلنا ما ګرځولې ده موالیا برخه وارث، هر سړی می وارث ګرځولې دی، مما د هغې مال ترک الواردان چې پریدي مور او پلار، والاقربون خپلوان رشتې داران. الله وی ما د هر سړي برخه مقرر کړې ده د هغې مال نه چې مور او پلار پریدي یا خپلوان پریدي. والذین او هغه کسان عقدت چې تړلې دی کلک کړی دی تاسو ایمانکم خپل لوزونه خپل قسمونه. تا یو سړی سره دوستانه ساتلی ده او هغه سره دې لوز کړی دی چې زما مال کې بستا دومره شي، نو دله خو ته میراث نشي ورکولی، ځکه چې میراث کې د هر سړي حصہ الله په خپله مقرر کړې ده. ولکل جعلنا موالیا، ها دی خپل ملګري لا خپل دوست لا تک یو شی تحفتن هدیتن یا ولا یو برخه ورکای، صدقه کوي، خیرات کوي، تحفه ورکای، امداد ورسره کوي، نصرت ورسره کوي، نو کولی شي. والذین او هغه کسان عقدت ایمانکم چې تاسو کړی دی ورسره پوخ لوز قسم کړی دی، فآتوهم نو ورکای دی لرا نصیبهم برخه د دی، امداد ورسره وکړه. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، یقینا الله په هر څه خبردار دی، حاضر ناظر دی. لائک کرو، شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے. ہمارا ہر ویڈیو قرآن کا ترجمہ، قرآن کا درس، تبلیغی بیان، دینی مسائل، ایسے مسائل جو آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، لفظی ترجمہ. اور سب سے درخواست ہے آپ کے لائک کرنے یا شیئر کرنے یا کومنٹ ماشاءاللہ یا زبردست یا کوئی بھی کومنٹ دینے سے، کومنٹ ورکه یا لایک ورکه هغې په وجه باندې دا ویډیو مخې ته وچلیږي، چې وچلیږي بیا نور خلک ګوري او ما تا ته به ثواب میلاویږي. ستا په یو پڼې لایک ورکولو سره دا ویډیو مخې ته لاړه شي او بیا به خلک ګوري او ما تا ته به ثواب میلاویږي. خلک به د ګناه نه پې بچ کېږي، د ګډېدو نه او د ډانس کولو د ویډیوګانو بچ کېږي. دا څومره اوچته خبره ده. بھئی اللہ د رضا دپاره لائک کیا اور شیئر کیا. اللہ کی رضا کے لیے شیئر کرو، لائک کرو. اللہ پاک کو اپنا محبت دکھاؤ، اللہ تعالیٰ تخپل محبت وښایه. صحیح ده که نه؟ الله پاک هم په دنیا او په آخرت کامیاب کا. الله پاک هم شفا در راکا. الله پاک تعالی ستاسو مور او پلار وروڼه خویندو له شفا راکا. الله پاک و حج و عمرې دپاره قبول او منظور کا. که بچی نی الله دله صالحه اولاد راکا. که بچی خو یي الله پاک حافظ قرآن، علما، مفتی، با عمله لوی کا. آمین ثم آمین. السلام علیکم.